بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مخکې سبق کې ویلو چې قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته. وسوس بل ټکوي والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائيه. دا ټکی دی. مخکې دا ویل شول د قال اهل الحق نه چې اهل الحق نه مراد څه دي؟ حق او صدق څه ته وایي؟ حق او صدق کې فرق شته که نشته دی پکې؟ او د حق مقابل باطل او د صدق مقابل کذب راځي. دا خبره په هغه ځای باندې ختمه کړله. بیا وی چې حقائق الاشیاء ثابته، په دې کې د حقیقت څه ته وایي؟ حقیقت او ماهیت دواړه یو شی دی او کنه فرق پکې شته. او دا خبره اتره دا یې وکړله. بیا شی تر راوړېدو چې شی زمونږ په نسبت باندې موجود ته وایي او د معتزله په نسبت باندې معدوم او موجود دواړو باندې د شی اطلاق کیږي. بیا دا خبره کړې وه چې یاره حقائق الاشیاء ثابته ثبوت کون تحقق وجود یو شی دی. نو چې کله په دې کې ته دا تقدیرات راوباسي نو ثابتات او ثابتتون کېږي او کلام لغو ګرځي. نو کلام لغو نه دی، د هغې جوابات دا شي. اوس بل ټکی د هغه عبارت د عقاید نصفي نه د ور راواغستو والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائيه. د دې په خبره باندې اول ځان پوهه کوي. ما ته ګورې اسانه خبرې دي، ځان په وخت باندې پوهه کوو. ګوره دوه ورځې چې یو سبق وایم دا به ونه رسي. ګوره بیا اولنۍ خبره دا ده، د دې سبق اولنۍ خبره چې والعلم بها متحقق، د دې مطلب زمونږ په نسبت باندې ده. زمونږ په نسبت باندې د دې مطلب دا دی چې مخکې دا وویل شول چې څنګه حقائق الاشیاء ثابته، چې حقایق د څیزونو موجود دي او العلم بها متحقق، او په دې سره علم حاصلول، د دې علم حاصلېدل دا هم ثابت دي. علم د دې هم سره ثابت دی. لکه مطلب دا کنه چې کم څیزونه د کم څیزونو وجود په نفس الامر کې موجود دی، په واقع کې موجود دی. نو دغه داس اسې وهمي نه دي، خیالي نه دي، بلکې د دې حقیقت او د دې د احوال علم دا هم چې دا موجود دی. لکه ګوره موږ وایو په حقیقت کې اسمان موجود دی کنه، حقائق الاشیاء ثابته، حقیقت د یو څه ثابت دی. پوه شئ؟ نو د دې چې څنګه اسمان په خارج کې موجود دی، دغه شان د اسمان احوال چې اسمان زمونږ له پاسه دی، زمونږ د لاندې نه دی. په اسمان کې وریځې ګرځي راګرځي، په اسمان کې ستوري سپوږمۍ پکې او دا نور سیارات پکې ګرځي راګرځي برا په اسمان کې. د دې متعلق موږ ته علم حاصل دی، دا متحقق دی. دغه شانتي ګوره موږ وایو مدرسه د حقیقت یو څیز وایي ثابت دی مدرسه. نو دغه شان د مدرسې چې کوم احوال دي دا هم ثابت دي. لکه په مدرسه کې استادانی، په مدرسه کې شاګردانی، په مدرسه کې ډبایانی کتابونه پکې څه پکې کېږي، دا هم متحقق دی. زمونږ دغه داره مذهب داره چې څنګه چې حقایق د شیزونو ثابت دی، دا اسې وهمي نه دي. دغه شان دي د هغې متعلق علم، د هغې د وجود علم، د هغې د احوال علم، دا هم په واقع او په نفس الامر کې متحقق دی. دا اسې وهمي نه دی. په دې خبره باندې پوه شئ؟ په دې یو خبره باندې پوه شئ تاسو؟ دویمه خبره دا ده چې والعلم بها، نو په دې العلم بها کې العلم د دې نه مخکې یو دا بله خبره وکړئ چې دا یو سوفسطائيه دا سوفسطائيه یو دی صوفا او بل دی اسقا. صوفا او اسقا دا وروسته په دې کتاب کې په خپله باندې تفصیل کوي، خو نن سبق کې نو سبا سبق کې ان شاء الله راشي چې صوفا ویل کېږي علم او حکمت ته، او اسقا چې دی نه دا ویل کېږي دروغو ته باطل ته. هغه خبرې د اسقا ویل کېږي چې په دروغو سره مزین شوي. صوفا علم او حکمت ته وایي، او اسقا دا ویل کېږي هغه خبرې ته چې باطل خبره وي او په دروغ باندې مزین کړل شي. نو سوفسطائیه معنا هغه حکمت باطله ته مراد دي، یعنی هغه ډلې ته مراد دي چې هغه د سر نه اړو غلطي په هر طریقه باندې غلطي، هغه ډلې ته مراد دي. لکه پوه شئ؟ یعنی داسې حکمت چې په هغې باندې د سرو زرو اوبه اړولی شي، یعنی هغه خبره چې په دروغو باندې ښایسته کړی شوي، هغه عقیده چې په دروغو باندې ښایسته کړی شي، هغې قسمه خلکو ته سوفسطائیه وایي. دا سوفسطائیه نه دي، د دوی دا عقیده ده چې حقایق د هیڅ یو څیز چې دا ثابت نه دی، یعنی د یو څیز حقیقت هم ثابت نه دی، نه د ثبوت علم دی
او نه د عدم ثبوت علم دی. پوه شو به باندې نو په یو دا د سوفسطائیه کې بیا په خبره کو چې سوفسطائیه د دې نه کم درې ډېر مراد دی هغه وایم بیا. خو دویمه خبره زمونږ د سبق چې لکه دا اصل کې دا اول علم بها متحقق دا په اصل کې دا مصنف رحمت الله علیه په سوفسطائیه باندې رد کوي. په سبا باندې رد کوي ځکه سوفسطائیه دا او عقیده دا چې د هیڅ یو څیز حقیقت ثابت نه دی، د هیڅ یو څیز حقیقت ثابت یعنی نه ثبوت شته او نه عدم ثبوت علم شته. نو دا اول د مصنف ویل چې ول علم بها متحقق علم په دې سره متحقق ته ثابت ته سوفسطائیه نه مني او نور ثابت ته. پوه شو به باندې و دویمه خبره ما تاسو وی چې دا چې په العلم کې د الف لام کم یو الف لام ده والعلم بها متحقق په دې العلم کې الف لام کم الف لام ده. نو کدا الف لام ته الف لام استغراقی اخلي الف لام ته الف لام استغراقی اخلي نو معنی نه سیږي ځکه الف لام استغراقی ته استعمال ویل لري چې هغه خپل ټول افراد ته شامل وي کنه چې مدخول د الف لام نه مراد ټول افراد وي. لکه ته الف العلم بها متحقق واخلي نو بیا معنی دا شي چې څنګه چې حقایق د سيزونو ثابت دي دغه شان دي داغي د ټول افراد علم هر چاته حاصل دي. دا خبره غلطه ده، دا خبره سره غلطه ده. نو د دې الف لام چې د استغراقین نه بچ کېدو د پاره بعضی کسانو په دې کې قید لګولې لري چې المراد العلم بثبوتها یعنی داغي د ثبوت علم داغي د ثبوت علم ک الف لام استغراقی نو بیا ودینه مخکې مضاف په موصوفي سبب موصوفي چې العلم بثبوتها العلم بثبوتها یعنی علم په ثبوت د دې شیزونو سره متحقق ده. پوه شئ علم په ثبوت د دې شیزونو سره متحقق ته لکه پوه شو به باندې او دغه داره نو دا مصنف رحمت الله علیه وی علامه تفتزانی رحمت الله علیه چې کم کسانو دا الف لام استغراقی غستل لري او د معنا صحیح کولو د پاره بیا پای کې ثبوت مضاف مقدر کړي لري نو دا خبره صحیح نه ده ځکه ته لکه مقدرات او باسي دې ته ضرورت نشته اسی ته برابروم څنګه برابر ہے العلم کې الف لام استغراقی نه نه بلکې په العلم کې الف لام جنسی دی. العلم کې الف لام سره جنسی دی، جنسی الف لام جنسی دی. نو مطلب پیدا شي کنه چې جنس علم دا پر اشیاء سره سره ثابت دی. جنسی مطلب دا چې صرف علم ځکه لک پکې دا دغه کنه چې دې دغه د سوفسطائیه نه د واقعیت ده لا ثبوت لشيء من الحقائق لا ثبوت لشيء من الحقائق مطلب دا دی چې د هیڅ یو څیز د لپاره حقیقت ثابت نه ده ولا علم بثبوت حقيقه ولا بعدم ثبوتها او نه د څه ثبوت باندې حقیقت شته لا علم شته او نه د څه د ثبوت د نه ثابت کېدو علم ترنده شته. نو دا سالبه کلیه را دا سره سالبه کلیه پیژنئ چې ټول افراد نه کلی چې څومره افراد دغه نه حکم منفي شوی نو دا لا ثبوت لشيء من الحقائق د هیڅ یو څه حقیقت ثابت نه ده یعنی نه یو څه حقیقت ثابت ده او نه به حقیقت باندې علم او عدم علم ثابت ده. پوه شئ نو موږ دلته کې الف لام جنسی واغستو نو الف لام جنسی چې کله موږ دا وسو دا موجب جزئیه شو څه شولا یعنی موږ جنس علم په اوسید باندې ثابت ده په حقایق باندې جنس علم سره ثابت ده او د سالبه کلیه نقض د دې الټ چنن دا راځي موجب جزئیه جو الف لام جنسی ته واقلی دا موجب جزئیه شو داغه د کړه داغه د قبلو رد وشو او معذوب به کوم راونه وستل شو. لکه پوه شو به باندې دا دوه خبرې وکي بیا درې خبره کوم والعلم بها دا لاول پته کې دا خبره یاد اوسه چې کله موږ دا سور ځای وایو نو بلې باندې په وکول دې نه مخکې چې بل کم سور ځای نو بای باندې بدن په وکول لکه عقاید نصفی نو الله بای کې ویل شوی قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائيه. پوه چې علم په حقایق د اشیاء باندې ثابت څنګه قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابت اهل حق وي چې حدثون د بار حقیقتونه ثابت دي والعلم بها متحقق او علم په دقیق حقایق د سيزونو سره دام سره ثابت دي متحقق او ثابت دي والعلم بها او علم په دې سره په دې سره بالحقائق په حقایق سره من تصوراتها والتصديق بها يعني تصورات دي او تصديق دغه او باحوالها او د په احوال سره د علم متحقق الناس له متحقق ته
لکه په دې خبره باندې پوه شوي لکه څنګه چې د سيزونو لپاره د څنګه د سيزونو لپاره په حقیقت کې وجود دی دغه شان دي د هغې د احوال او علم دا هم موجود دی په خارج کې دغه شان دي د هغې د تصور او د تصدیق کېدو او د هغې د وجود علم دا هم چې دی نه دا په خارج کې سره متحقق دی وسه العلم بها نو بری العلم کې دی الف لام چا استغراقي اغستره چا ساغستره استغراقي نو چې ته استغراقي واخلې نو بیا معنی بدليږي معنی غلطيږي ځکه چې په ټولو سيزونو باندې هر چا ته خو علم نشته دی کنه الهغه بری خبره باندې پوه شوي نو دلته کې دی چې الف لام استغراقي اغستو لپاره دغه معنی سي کول لپاره به ثبوت لفظ به محذوف غني سبب محذوف غني د دې وجه نو چې وقيل چا ویل دي المراد العلم بثبوتها چې مراد د علم نه علم په ثبوت د دې سره دي بثبوت للقطع د وجه د یقین د خبره نه بانه لا علم بجميع الحقائق چې په ټولو حقیقتونو باندې علم هیڅ چاته حاصل نه دی نشوي پوها په ټولو حقیقتونو باندې چاته علم حاصل نه دی نو چې حاصل نه نو الف لام استغراقي ولا معنا غستل صحیح نه دي چې الف لام استغراقي ولا معنا غستل صحیح نه دي او تل کې چې الف لام استغراقي غستل لري نو د معنا صحیح کول لپاره هغه دلته ثبوت ټکی محذوف کړی دی ثبوت ټکی څه کړی دی پرې خبره باندې پوه شئ هو الجواب و جواب دلیل خبر نه داره ان المراد الجنس چې الف لام کې الف لام استغراقي نه بلکې الف لام سره جنسي دی الف لام جنسي ده ردنا على القائلين دا رد په هاي کسانو باندې والعلم بها متحقق دا رد په هاي کسانو باندې بانه چاغوي لا ثبوت لشيء من الحقائق جنستر ثبوت د هیڅ یو څه د پاره د حقایقونه ولا علم بثبوت حقيقه ولا بعدم ثبوتها او نشته علم د حقیقت په ثبوت باندې انا په عدم ثبوت دې باندې الګه پوښوي او دا سوق دا خبره کوي سوف استغائيه سګي سوف استغائيه وس دا خبره وګوره چې العلم بألا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوت حقيقه ولا بعدم ثبوتها ما ته وګوره تاسو لګوټه چې د هیڅ یو څه په د حقیقت ثابت نه لري یو څه لپاره او نه د یو څه په دا علم شته چې د حقیقت ثابت ته او ثابت نه چې په دې باندې باندې نشته نه سالبه کلیه شو صح ولا او د سالبه کلیه نقص سره دي موجبه جزئیه راځي سره دي سالبه چې بری کې نفي کلیه چې په ټولو باندې موجبه چې بری کې ایجاب وي او جزئیه چې په بعض افراد باندې نمنګ د العلم کې د العلم نه الف لام جنسي واغستو نمنګ مطلب دا شو چې علم جنس علم دا په دې سره په حقایق د سجون سره ثابت ده نو چې جنس علم راغی نو موجبه کلیه شو دا موجبه جزئیه شو او در دې سالبه کلیه نقشو نو دلته په العلم بها کې الف لام جنسي غستل صحیح دي ځکه په دې کې خو به یو زمونږ را خبره شي او دیم دا چې تقدیرات به بګراونه وځي او په الف لام استغراق اخلي نو یو خو لاول خو د سلامانه نه برابرېږي او دیم چې باندې برابرې نه ثبوت به بګه محذوف غني نو موږ چې دلته په ګوډه باندې ملي نو څه ست ضرورت ده چې تاسو په چړو باندې وې یلګه بری خبره باندې پوهره محذوف راوستو ته ضرورت نشته وس خلافا للسفسطائيه دا لانه لا ثبوت لشيء من العقائد سره نه لګي دا بدا والعلم بها متحقق سره لګي چې والعلم بها متحقق حقائق د اشیاء ثابت دي او علم په هغه سره دا هم ثابت دي خلافا للسفسطائيه خلاف ثابت ته چاله سوف استغائيه لرا ذکر سوف استغائيه عقیده سره لا ثبوت لشيء من الحقائق چاوي چې د هیڅ یو څه حقیقت نشته ولا علم بثبوت حقيقه ولا علم بثبوتها لکه په دې خبره باندې تاسو پوه شئ واسکه د خلاف لسوف استغائيه ته انه لا ثبوت لشيء من الحقائق سره لګي نو بیا معنا ټوله ګډ وډ بشي په دې خبره باندې پوه شئ ها اوس په دې سوف استغائيه کې بعضې دي کنه چې هغه د سره د حقیقت د سجون نه انکار کوي او بعض بګیدې سړي چې هغه وایي چې دا خیالات دي نو دلته کې د سوف استغائيه درې ډلې ذکر شوې دي یو د ویلې کې ما ته فکر دی کنه نه د سوف استغائيه څو ډلې ذکر شوې دي د سيزونو د حقیقت په باره کې چې د سيزونو حقیقت شته کنه نشته د دې په باره کې درې ډلې د سوف استغائيه دي یو د ویلې کې عناديه
دویم ته ویل کېږي عندیه، دریم ته ویل کېږي لا ادریه. ځان په وګړه دا په دې کتاب کې لیکلي دي، ما تاسو ته په لاول کې دا خبره کړې ده چې قرآن وای قرآن برته خورم او قسم وای قسم برته خورم، چې هغه خبره برته کوم چې په دې کتاب کې لیکلي یا لاندې باشي کې لیکل زیاته خبره ورته نه کوم، تاسو صرف یاد کړئ دا ځان په پوهه کې نور دا په کتاب کې شته. د سوف استوائیه د شذون د حقیقت په باره کې درې ډلې جوړې شوې دي. یو د ویل کېږي عنادیه، دویم د ویل کېږي عندیه، دریم د ویل کېږي لا ادریه. عنادیه دي د ویل کېږي چې د شذون حقیقت نشته ده، د هیڅ یو څه حقیقت نشته ده، بس دا صرف زمونږ په وهم کې راځي، زمونږ په وهم کې راځي. پوه شو به باندې، یعنی هیڅ یو څه نشته نه اسمان شته نه ځمکه شته، صرف زمونږ په ذهن کې موجود ده. پوه شو به باندې ها. نو دې ته ویل کېږي عنادیه. عناد انکار ده، انکار ده، دوی د هر څه نه انکار کوي. پوه شو. ویم دي عندیه. عندیه دې ته ویل کېږي چې سوزونه مشتره خدا زمونږ د اعتقاد مطابق دي، زمونږ د اعتقاد مطابق دي. کزه دې اوسې په باره کې بځین کې دا راولما چې دا جوهر ده، جدا به جوهري ولې جوهر ده لکه چې زما ذهن کې دا جوهر راغلی دی. او کزه دې اوسې په باره کې دا وایي چې دا عرض ده، جواب عارضی ولې دغه زما په دین کې دراغله یا دغه بره اسمان دی خو زه نه نه دا اسمکه ده وسلکه دا خو اسمان دی ته نه اسمکه ده ولې اسمکه ده زګه زما په دې کوپړې کې درځي چې د اسمان نه اسمکه ده یا لکه زه ما دا دیوال دی، دا دیوال دی زه چې دیوال دی ولې زه چې دیوال دی زګه زما په ذهن کې دراغله چې دا سره دغه ته ویل کېږي عندیه. عندیه زما په نسبت باندې بګی دا خبره ده. نو سوف استوائیه غلط عقیدې دي. او درې مډاله پکې دا چې تا ته څوک ویل کوي د ریشي ثبوت شته یا ما ته پته نشته ده، تا ته ویل کوي ریشي ثبوت نشته ده وای ما ته پته نشته ده، ویل کوي تا ته پته شته چې تا ته پته نشته وای نه تا ما ته پته نشته ده. دې ته لا ادری ویل کېږي څو ته ویل کېږي. نو دغه درې مډاله لا ادریه ورته وي. نو د سيزونو د حقیقت په باره کې د دو سوډلې دي درې. زمونږ اهل حق عقیده خدا ده چې څنګه حقایق د سيزونو ثابت دي د قشن دی باغې باندې علم هم سره ثابت ده. الهغه پوه شو به باندې. او سوف استوائیه درې ډلې دي، یو کومه عنادیه، دویم عندیه، دریم عنادیه خو د سره انکار کوي او عندیه وایي چې زمونږ هر څه زمونږ د اعتقاد مطابق دي، او لا ادري وایي چې ما ته لا ادري پته را نشته. نو څو ګوره ورته خلافا للسوف استوائیه. سوف ویل کېږي علم او حکمت ته، او استوا ویل کېږي د دروغ باندې خبر مزین کړی شوی. فإن منهم ذکر الذي سوف استوائیه بعض هغه ينكر حقائق الاشياء چې هغه د سيزونو د حقیقتونو نه انکار کوي، ويزعم او ګمان کوي انها اوهام وخيالات باطله چې دا بس هر څه وهمونه دي او خیالات باطل. وهم العناديه. او دوی ته څه ویل کېږي عناديه ورته ولي وای ځکه ورته عناديه ویل کېږي چې دو انکار عناد ویل کېږي انکار ته دوم د حق نه انکار کوي ځکه ورته عناديه وای. یا عناد چې دا د جګړې نه لري او دو په غیر د حق د جګړه کوي په هر خبره کې بس انقتی، نو دا عناديه ورته ځکه وای. ومنهم بعضرين من هغه دي ينكر ثبوتها چې ثبوت نه خو انکار لري، اذا ثبوت نه انکار کوي. ويزعم او ګمان کوي انها تابعه للاعتقاد چې ټول سيزونه تابع دي د اعتقاد. حتى ان اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر، کمنګ اعتقاد یو سيز ولا رجدا جوهر د جواب جوهري او عرضا فعرض، یا کمنګ د یو اعتقاد ولا رجدا عرض د جواب عرضي، او قديما فقديم کمنګ د یو اعتقاد ولا رجدا قديم د جواب سوي قديمي، او حادثا فحادث یا د یو اعتقاد من ولا رجدا حادث د جواب سوي حادث. وهم العنديه. او دې ته څه لګيږي عنديه. عنديه ورته ولي وي عند ویل کېږي مطلب ته قلب ته چې بس زما په ځل کې دار راځي، او یا دا دي چې زما د وهم د ګمان مطابق د سیده. ومنهم او بعض درونه د سری من ينكر العلم چې انکار کوي د علم نه بثبوت شيء ولا بثبوتي، الګا دي چې د پاره علم ثابت دی وای پته نشته وای نه ثابت وای پته نشته. ويزعم او ګمان کوي انه شاك چې دو شک کوي وشاك في انه شاك او په دې کوم شک کوم دي الګا شک کوم کنه کوم وحالم مجرد د څه بزوج ورته نه په مخوانه. وهم لا ادريه. او دې ته څه لګيږي لا ادريه. الګا به خبره باندې پوه شوي ولنا زمنګ وزدار چې حقایق د اشیاء ثابت او کړی ثابت او علم پای باندې متحقق ده کنه زمنګ ډاله با سبا ان شاء الله سبق قبول. هغه دا ته پوه شوي په درې خبرې دي، اسانه خبرې دي درې خلاصو اوري. ولا علم بها متحقق. اولنې خبره دا چې دې خبرې مطلب سره دې خبرې مطلب دا چې مخکې مونږ وی چې څنګه حقایق د سيزونو ثابت دي د قشان دي په دې سيزونو باندې علم هم متحقق ده یعنی ثابت ده.
پوه شئ یعنی څنګه چې یو څه زموږ په ذهن کې موجود دی دا شان دی په واقع کې په نفس الامر کې داغه د احوال علم داغه د وجود علم دا هم موجود دی صحیح شو او دا عبارت په اصل کې په سوف استغیه باندې رد ده ها بیا موږ دا وی العلم بها العلم کې دا الف لام کما الف لام ده نو څوک چې استغراقی ده معنی برابر دوه برابر چې ثبوت ټکي پکې محذوف ده امنګ وای چې نه دا الف لام جنسي ده ځکه چې دا غو عقیده ده چې لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا بعلم بثبوت حقيقه ولا بعدم ثبوتها نو دا سالبه کلیه ده د سالبه کلیه نقص موجبه جزئیه هم پوره نو موږ به الف لام جنسي غسته ده سوف استغیه دا و عقیده بدی کې درې ډلې دي یو عنادیه دي یو عندیه دي یو لا ادریه دي عنادیه وای چې د سره د سيزونه حقیقت شته نه او د سره د چې کوم سيزونه د ټول اس وهم دي خیالات دي دا عنادیه دي عندیه وای چې سيزونه وجود غنيشته خدا هر څه زموږ د اعتقاد مطابق دي کله موږ په خپل اعتقاد کې بدله کې موږ وای چې جوهر د کوم هر د کوم قدیم دي جو قدیم دي پوه نو دا عندي دي او دریم دا چې هغه د اس بدل نشته نه له اوسید په ثبوت باندې ورته علم شته نو د بعد می ثبوت نشته او په دې باندې نه دی پوهه مونږ نه پوهه الهغه په دې خبره من تاسو پوه شئ نه دي تعالی ادریه وي دا بیا چې نه دا خلاصو سره مو شو ولا سبق مو شو صحیح بیات کې ان شاء الله صحیح